او بیا د قیامت ورځ ده 50,000 کاله د دوی ورځ ده په دغه ورځ باندې به الله جل شانه د خپلو بندګانو سره حساب کتاب کوي او فیصله به کېږي د همیشه د خوشحالو لپاره د جنتونو د جنت زندگی ورته ملاویږي چې هغه زندګۍ کې بیا مرګ نشته بوډاوالي پکې نشته بیماري پکې نشته د انسان د زړه کې څومره خواهشات دي دغه ټولو خواهشاتو د پوره کېدو ځای دنیا نه ده په دنیا کې چا خواهش نشي برابرې دا دنیا ډېره وړه ده دې وړه دنیا کې د انسان ټول خواهشونه نشي پوره کېدی دا خواهشات د انسان د خواهشاتو د پوره کېدو ځای الله جنت جوړ کړی او بیا به د جنت کې د هر قسم خواهش برابرېږي که سیده خواهش چې زه بوډا کېږم نن ځوان دی ما نه بوډا کېږي به زه مړ کېږم نه زه ناجوړه کېږم نه نو دا ته په اختیار کې دي دا به کېږي ضرور زه مړ کېږم نه نو دا سوچتې نه چې پاتې شوی دی په دنیا کې څوک پیدا کړي دي الله پاک ټول الله یې دنیا نه بوتلي که پیغمبران دي که اولیاء دي که بزرګان دي زمونږ مور پلار دي زمونږ مشران دي ای ټول د دې دنیا نه تللي دي آخرت ته تللي دي د آخرت هغه لومړنی کور کې د قبر په کور کې دي عالم برزخ هغې ته وایي دا د برزخ ژوند هغې ته تللي او بیا قیامت په مونږ او په تاسو په ټولو باندې به راځي بیا به هغه د آخري ژوند چې ده قیامت د ورځې نه پس بیا کوم شروع کېږي هغه به داسې ژوند دی چې به د همیشه لپاره هلته به د همیشه لپاره خوشحالي او کامیابي الله جل شانه چې په دې ځمکه او اسمان کې څه پیدا کړي دی د خپلو بندګانو لپاره پیدا کړي اسمان د دې لپاره دی ځمکه د دې لپاره ده د اسمان ستوري هغې رڼا د دې لپاره ده د سپوږمۍ رڼا د دې لپاره ده د اسمان نه باران او د باران په ذریعه باندې د انسان په دنیا کې ژوند تېرېده او د ده دپاره او د ده سره چې نور ځناور دي د هغې لپاره چې څیزونه دي هغه ټول الله پاک په دې ځمکه کې پیدا کړي دي او پیدا کوي یې د کله نه چې جوړه کړې ده هغه وخت نه یې شروع کړې ده او تر اوسه پورې په دې دنیا کې چې څومره انسانان دي هغې له خپلې ډوډۍ هغې له الله پاک یعنې خوراک ورکړی دی هغې خوراک کړی چې کوم د هغې خوراک و چې کوم ځناور و هغې نه هم خوراک ورکړی دی چې کوم مرغۍ وې هغې له هم ورکړی دی د دې ټولو کائناتو خالق چې کوم دی پیدا کوونکی نو هغه الله دی دومره لوی الله دی چې په خپل قدرت باندې په خپل طاقت باندې هېڅ چا ورسره څه مدد نه دی کړی نه چا نه مدد غوښتی نه څوک هغه مدد محتاج دی دا دومره اووه اسمانونه پیدا کړي دي داسې اووه ځمکې پیدا کړي دي چې سړی دې ته ګوري د الله لوی به مخې ته راځي چې هغه الله څومره لوی دی څومره لوی طاقت دی څومره لوی قدرت دی چې داسې اسمان یې پیدا کړی د هغې نه څنګه باران ورېږي په هغې کې څنګه نور پیدا کړی د نور پکې څنګه رڼا چولې ده په هغې کې د انسان لپاره څانه فایدې دي په دنیا کې څونه څیزونه دي دا ټول څیزونه د انسان لپاره دي خو دا انسان د دې لپاره نه دی خدای دې ما تاسو ټول به دې پوه کړي چې دا د انسان د ژوند د تېرولو اسباب څه دي د ژوند د تېرو انسان له خوراک پکار دی نو خوراک ولې الله ورکوي چې دې په هغې باندې ګرځي املی نه وي او الله عبادت هم پرې کوي او نوره منډه تړل هم والي شي چې والي شي کوي به دا ولې پکار دي د هغې لپاره خوراک پکار دی چې دې خوراک کوي نو الله خوراک هر چا له ورکوي غریبانانو له ورکوي مالدارو له ورکوي او د هغې فیصله د انسانانو د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې کړی چې د انسانانو پیدا کول د هغې نه مخکې الله قلم ته وي ولیکی د تقدیر دا ټول څومره تقدیر چې د انسانانو د قیامته پورې د الله پاک لیکلی دی دوی به څه خوري دوی به څه کوي دوی به څه کوي د دې هر شي د دې د هر ضرور شي چې کوم د دې په قسمت کې الله پاک لیکلی تقدیر ولې لیکلی تقدیر دغه دی چې هغې لیکلی دی هغه ورته میلاوېږي مخکنۍ زمانې خلک چې تېر شوي دي هغې هم خوړلې ده اوس په دې لږه زمانه کې مخکې موږ د خپل ځان لږ مخکې خلکو ته وګورو هغې ژوند تېر کړی دی خو د هغې ژوند داسې نه و لکه څنګه چې زموږ ژوند دی د هغې جامې داسې سپینې نه وې د هغې خوراکونه داسې دومره ډېر نه وو د هغې کورونه داسې نه وو ډېر کم خلک به پکې وو چې هغې به لږ څه پوخ کور و یا به د هغې سره څه سورلي به ورسره یا به سره څه شي و ډېر کم خلک دي الله جل شانه هغې په خپل وخت کې چې کوم د هغې وخت په هغې کې وله ورکړي دي موږ له هم الله پاک سره کړي دي خو موږ ناشکره یو ډېره شکرګزاره نه یو زما باچه ته خبره ده چې الله پاک د هر څه زموږ لپاره پیدا کړي
ومونږ دې سيزونه لپاره نه پیدا کړې موږ یې ځان لپاره پیدا کړې الله اراده کړې زه خپل پزماکه کې خپل خلیفہ پیدا کړم چې زما نائب وي یا پزماکه زما د مرزا مطابق په دنیا کې ژوند تیری نو الله له اراده وکړه آدم علیه السلام پیدا کړ چاو کو آدم علیه السلام الله پیدا کړ او د آدم علیه السلام د پخلین الله پاک زموږ استاد مور بیبي حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړ او دا غین الله پاک د انسانانو د پیدایش سلسله شروع کړه د قیامت پورې اخر غره پیدا کیږي اوس چې څنګه باندې انسان الله پیدا کړي نو چې د قیامت اخیری وخت کې ماشوم پیدا کیږي نه به ډاکټران پیدا کړي انسانان به پیدا کړي سندانان به پیدا کړي الله به پیدا کړي دا پیدا کېدل د الله په لاس کې الله پیدا کړي ژوند الله ورکړي نو الله جل شانه دا څلونه زموږ لپاره پیدا کړی دي موږ د دې لپاره پیدا کړی چې موږ د الله بندګان او د الله بندګۍ کې ژوند تیرو نو الله دونه مهربان دی چې بندې دونه ډېر خوښ دی عالمان صاحبان فرمایي چې د دې ټولو سيزونو نه اشرف او عزتمن شي چې هغه انسان ته اشرف المخلوقات ویل مخلوقات څومره مخلوقات دي انسانان دي پیریان دي او څومره نور سيزونه دي په دې ټولو سيزونو کې د ټول عزت والا شي اشرف شي چې هغه انسان دی د دې انسان لپاره الله پاک دا دنیا پیدا کړې ده دا خوراک دې لپاره پیدا کړې دا سيزونه دې لپاره کړې دا نظام ټول پیدا کړې او د دې لپاره پیدا کړی چې دا انسان زما خلیفہ دی زما بنده دی چې دې په دنیا کې مو پیژنې زما بندګي وي په نام کې ول الله څور کوي دا خو الله پاک هر څه ور کوي کافرانو ور کوي نه ور کوي کافرانو ډوډۍ خوري کافرانو په جادو کې اړوي کافرانو په موټرو کې ګرځي هغه په جامې ورځي هغه په خوراکونه کوي نو الله خو هر څه عرب دی کنه او هر څه الله ور کوي لیکن په آخرت کې بچاله ور کوي چې دې ته لږ سر مکو ما ته ور بشي ما ته ور نو الله جل شانه دا بنده چې به کول انسان پیدا کړ د ځان لپاره پیدا کړی نو موږ د الله لپاره راغلي دي چې الله او به یو د الله او بس لنډه خبره څومره پیغمبرانه به ورولېږي عالمان صاحبان فرمایي چې یو لک او څومره شل زره یادې کم زیات څومره یادې څومره پیغمبرانه راځي یو لک او شل زره کم زیات پیغمبرانه راځي چاله راځي انسانان راځي د صلی الله علیه وسلم چې پیغمبران د خلکو ته الله وکړي د الله قدرت ته بیان کړي د الله طاقت ته بیان کړي د الله صفاتونه ورته وکړي چې د الله کوم صفاتونه یې ورته وکړي او د انسان په لږه کې راشي چې زما پیدا کوونکی الله دی مال جن راکوونکی الله دی مال ډوډۍ مال الله راکړي جامې مال الله راکړي د ازمکه زما لپاره پیدا کړی دا د اسماني زما لپاره پیدا کړی دی دا ډوډۍ زما لپاره پیدا کړی دا خوراک زما لپاره پیدا کړی دی هغه الله او پیژني چې هغه الله هر ځای کې موجود دی هغه الله دومره لوی قدرت دی چې دونه اسمانونه زموږ پیدا کړی دي او داسې د انسانان څنګه خپل پیدا کړي څنګه خپل پوزه ورکړي دا څنګه مخ ورکړي څنګه شکل ورکړي دا چا کړی دا الله کړی الله د انسان پیدا کړی دا الله د انسان دې باندې ډېر ډوډۍ خوري او دې په فخر وکړي ډېر ښه جامې واغوندي چې په فخر وکړي ډېر په مکان کې اوسي نو دا سره پر د کامیابی ذریعہ ډېر لوی انجینر شي ډاکټر شي حاکم شي وزیر شي ممبر شي د دې لپاره نه پیدا کړی دې پیدا کړی زما بندي شي چې دې زما بندي دا بندګیو ته څوغي پیغمبران ورته الله ولا ګور څنګه نظام کړي دغه چې دا الله دومره لوی طاقت دی او دا الله داسې شان دی دا الله شان داسې دی چې په دنیا کې څوک الله سره نه الله لیدلی شي نه الله سره داسې خبرې کولی شي د الله شان مطابق نه دې تپوس کولی شي نو الله جل شانه د انسانانو نه پیغمبران جوړ او پیغمبران له خپل کتاب ورته او وای په ورېګلې او انسانانو د تربيت لپاره هغه کی مهنت وکړي چې دا انسانان الله پیژني او د الله بندګي اختیار نو موږ الله بندګي له پیدا کړیو خوراک نه پیدا کړی موږ الله بندګي له پیدا کړیو مکانات جوړ نه پیدا کړی الله موږ اصله پیدا کړیو الله موږ خپل بندګي له پیدا کړیو الله ته څنګه بندګي اجت نشته خو الله د خپل بندنه هغه صفت غواړي چې په کوم صفت باندې الله خوشالي په کوم صفت الله خوشالي تاسو وخت مرګي سو موجوده یو خبرونه ده چې د ټول نه لوی خبر الله پیژندلی لا اله الا الله پیژندلی الله پیژندلی د الله طاقت پیژندلی او د ټول خراب خراب دیني ده
د ټول نه غټه ګناه څه دی؟ کفر دی، شرک دی چې الله نه پېژني، بوتانو ته عبادت کوي، په الله یقین نشته، ژوند د الله د رضا مطابق نه دی. نو الله جل شانه موږ باندې ډېر مهربان دی. دا د الله د مهربانۍ نښه ده چې موږ تاسو له ایمان راکړی، موږ له پیغمبر علیه السلام را لېږلی دی، موږ له خپل کتاب را لېږلی دی، او موږ له تاسو د پیغمبرانو محنت را لېږلی دی. یا پیغمبرانو علیهم السلام په هر زمانه کې محنت کړې، خواري کړې ده، او چې چا د هغې خبره منلې ده، هغه ایمان د هغې نصیب شوی چې کوم ایمان ته الله غوښته او د الله تابعداري هغې کړې ده، د خپل پیغمبر اتباع او تابعداري یې کړې ده، الله هغې په هره زمانه کې کامیاب کړي. ځکه چې زنګ اواز دا دی، تاسو ګوره دې وخت کې موږ څه اواز دی؟ وایي د دواړو جهانو کامیابۍ، د انسانانو او د پیریانو، د ټولو د دواړو جهانو کامیابۍ د الله په دین کې. دا زمونږ د زړه اواز دی، دا نه دی زړه اواز، چې دا زړه اواز شي. زړه اواز شي چې زما د بچو، زما د محلې والا، زما د کور د زنانو، زمونږ د ټولو کامیابي په دې کې ده چې زمونږ په زړه کې الله راشي، د الله لوی پکې راشي، د الله نه کېدل پکې ومنو، د الله خالقیت ومنو چې الله پیدا کول کوي، د الله رزقیت ومنو چې رزق الله ورکوي، ګرمي الله راولي، یخني الله راولي، شپه او ورځ الله راولي. شپې اوږدول او ورځې لنډول دا د الله کار دی، او ورځې اوږدول او شپې لنډول دا د الله کار دی. څوک کولی شي داسې؟ څوک به داسې وکړي؟ داسې د الله نظام دی چې الله قایم کړی دی، حقه شان په حقه وخت باندې چلېږي. د نن سهار څونه کاله مخکې چې کوم دا نور راخته څنګه حقه شان نور راخېږي، هغه شان ورځ راځي، هغه شان شپه راځي. دا ټولې خبرې چې څونه موږ دا کوو که نه چې دا الله وکړو، دا د الله نه کېږي، دا الله وکړو، دا د الله نه کېږي، دا د اړه خبره ده، دا په ډکه کېږي. د دې وجه نه الله پاک پیغمبران را لېږي چې دا انسانان ما وپېژني، زما بندګي وکړي. زما بندګي وکړي نو څه وایي؟ الله وایي دنیا به مله ښه کړم، د دنیا ژوند به د خوشحالۍ شي، د اطمینان به وي، د خوشحالۍ به وي، او د هغه لوی زندګۍ د آخرت لپاره به یو زبردست سرمایه د سره. دا انسان به ځان ته داسې په دنیا کې ژوند تېروي چې ته په ګرځېدو باندې به الله خوشحالېږي، د ده په خبره کولو باندې به الله خوشحالېږي، د ده په مونځ کولو باندې به الله خوشحالېږي، د یو مسلمان سره ښه رویه کوي په هغې باندې به الله خوشحالېږي، د خپلو بچو سره ښه ژوند تېروي په هغې باندې به الله خوشحالېږي. د ده ژوند به څومره د خوشحالۍ د دنیا د کدی غریب دی او کدی مالدار دی، د په کور کې ډېره ده که لږه ده، دې سره تعلق ورشته نه، د دنیا د دې سره د کامیابۍ تعلق نشته. هغه ما تاسو ته مخکې خبره وکړه، الله زما کې دا راولي چې دا تش د دنیا د څیزونه دې کې بوټي کامیابي هم نشته. موږ ټوله کامیابي په دې کې ګڼو چې په پیسو کې کامیابي ده. چا سره پیسې ډېر یا به کامیابي، د چا سره تعلیم ډېر زیات دی هغه ته به لوی عہده ملاوي. دا ورمن کې دا هغه په دې ځای راځي دا څنګه مرګي څه کوي چې پولیس ته بخښل ساتي یې څه په پدې نه راځي. دا خبره څه دي چې بولی راځي دې خلکو ټول هغه توجه برابر خراب شي دي بخله. نو الله جل شانه سورت باندې مهرباني کړې ده چې موږ خپل پیغمبران را لېږلي او پیغمبران سونه خواري کړې بچای ګوره چې الله نه پیژنده پیغمبران ته به تا دروژه دي تفاوت په محبوب غوډه وي ته دروژه دي او پیغمبر له خدای ته اخلاق ورکړي و چې هغه دا به درې چې ته دروژه دي دا به ترې وینې ځکه د الله نبی مزه الله را لېږلې به تاسو خلار وکړي او تا د جنت لار سم کوما او تا الله سره تعلق جوړ کوما. نو کافرانو د پیغمبرانو سونه به دبي کړی دا سونه به دې ولا کړی دا زمونږ د پیغمبر علیه السلام جون زموږ تاسو مخې ته دی چې پیغمبر علیه السلام راته سونه کفر څنګه د کفر تیارې وي چې په بیت الله شریف کې بوتانې دی او په بربند به د بیت الله نه طواف کو او دونه جاهلانو دومره جاهلانو چې لور به پیدا شوه نو وړه ماشومه وړه لور چې پیدا به شوه دا شخص پیدا کړه به خو منظر هغه وړه هغه په جنډې خاخوله دا ورته یو قسم شرف ښکاري چې زما لور به دا لویږي دا به چاته واده کوم نو دی به بیا بچي کېږي دا به چا ښځه د دماغ نه دا وتې نو دا خبر وتې وه چې زه د ښځې زوی یم دا ټول خلک د ښځو پیدا کوي که پیدا کېږي د مور نه پیدا کېږي د مور نه پیدا کېږي که چې د مور نه وي بیا به د پلار نه وي بیا به
دا پاس څنګه خلک داسې وایي دا خو زما پټې دي ما ګټلې دا زما دي وایي دا ما کړي د پلار پروا نه ساتي د مور پروا نه ساتي چې لږ پیسې ولا راغلي که لږ څه دا تعلیم دې ډېر کړي پلار یې بوډا شوي کمزوري لږ غریب په پټې پټې خبره خفه کېږي د ماشومانو او د بوډاګانو طبیعت یو شان دی د بوډا نه دا ما خپل طبیعت واجب دی په پټې خبره خفه کېږي او پټې خبره خوشحالېږي او دې هغه څونه څنګه ورته ګوري بیا جستې غاړو پسې پوهېږي نه دا څه خو ما کړي دي زما دي تاسو وایئ که د مور پلار نه وي دی به و تاسو ما ټول جواب راکړئ چې زموږ مور پلار نه وي نو به وو نو څونه لوی حق دی وجه تخلیق وجه تخلیق چې دا دنیا ته د راتلو ذریعه مور پلار دی د چا په ذریعه چې ته دنیا ته راغلی اوس په ډانګو ډانګو ګرځې اوس افسر صاحب اوس ډاکټر صاحب او انجینیر عالم صاحب سي که نه دا په ته نه وي نو څه به وو هېڅ به دا د مور پلار د وجې نه راوستې نو الله وایي زما بندګي وکړې او زما خبره منې او د خپل مور پلار سره احسان کوي د هغې تابعداري کوي څو د خپل ځان نه پسې څوک یاد کړي دي مور پلار یاد کړي توبه توبه د مور پلار سره څه حال دی دا خبره زما بیا بل خوا ځي که نه چې زما خیال بل خوا شي خبره بیا بل خوا لاړ شي دا ډېر کمزورې په دې کې نو زما مطلب دې خبره دا چې الله جل شانه موږ ډېر مهربانه دی دا هغه د مهربانۍ نښه ده چې موږ کلمه را کړې ده د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویل ډېر لوی دولت دی چې دا ووایي د ده لپاره دنیا نه او آخرت دی په دنیا کې به خوشحالي په آخرت کې هم خوشحالي چې د ژوند د لا اله الا الله محمد رسول الله د الله دی د ده ژوند دی دی به په دنیا کې د بادشاهانو په شان ژوند تېروي د الله د نیکانو بندګانو په شان ژوند به تېروي او د ده دنیا د ژوند د خلکو لپاره د رحمت دی د ده کور والا لپاره به رحمتي د ده د بچو لپاره به رحمتي د ده ګاونډیانو لپاره به رحمتي خو چې لا اله الا الله محمد رسول الله پکې د دې لپاره پیغمبر علیه السلام راغلی دی چې خلک لا اله الا الله محمد رسول الله وایي او کامیاب شي کوم ځای کې کامیاب شي په دې دنیا کې اول د دنیا ژوند اول دی چې دې دنیا ته موږ وایي چې بس آخرت سره بیا ګورو خیر دی بعضې خلک وایي دا ښه کارونه خو دا د آخرت لپاره دي دا نور به زموږ چې څه کوو دا د دنیا باندې کوو خیر دی که نه دنیا به مې ښیي او آخرت به مې ښیي چې یقین دې سم شو او د الله رضا دې مخې ته شوه او د الله طاقت دې مخې ته شو او د هغه په لاس کې دې هر څه وګڼل نو په هر څه کې به هغه ته ټیټېږي هر څه به د الله نه ګڼي خوشحالي یې باندې راغله الحمدلله دا راباندې الله راوسته پیسو نه ده راکړې زما بچي کې زما بچي داسې کامیاب شو عالم چې ته به ډېر خوشحاله شوي ډاکټر چې ته به ډېر خوشحاله شوي دا تا وکړه د الله وکړو هر څه یو الله کوي چې دا خبره په خوله کې راشي موږ دا وایو چې ژر الله وکړو دا ښځه والا چا را کړې دا کور والا چا را کړې زنګ پلاران ته چا ورکړو زنګ نیکونه نمتګیان ته چا ورکړو بس څوک شته الله نه علاوه الله دی والله دی بس چې هغه الله سره وپېژني دا زما خالق دی زه پیدا کړی یم او دا زما رازق دی هغه ماله ډوډۍ را کوي هغه ماله ښه دماغ را کړي دي هغه ماله ښه لاس خپې را کړي دي هغه ماله ما کې روح اچولی دی سیر را کړې ده ځواني راله را کړه د ژوند د دنیا د ژوند ډېر قیمتي دی د دې د قیمت اندازه نشته د یو منټ د یو سکند چې زمونږ د دې دنیا دا ژوند یو لمحه چې ده چې دا د الله په تابعدارۍ کې د الله د پیغمبر علیه السلام د سنتو مطابق تېرېږي نو په دې دنیا جوړېږي او آخرت جوړېږي دا یقین پکار چې زموږ دا یقین پیدا شي زما دا یقین شي چې زما او زما د بچو او د ټول د انسانانو کامیابي په دې کې ده چې د هغې سړي شیرین زندګي د الله د رضا مطابق شي د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق شي دا د پیغمبرانو غم و دا د پیغمبرانو فکر و الله پیغمبران دې له رالیږلي چې دا انسانان الله وپېژني او د الله ومني ډوډۍ لري نه چې ډوډۍ به خوري ځناور یې پیدا کړي ځناور خو ډوډۍ خوري که نه هغې سره حساب کتاب شي هغې له ګیا ورکوي چا له څه ورکوي چا له څه ورکوي کافران له ورکوي یا نه ورکوي ولا کافران له خو به الله ورکوي هغې الله نه مني که مني په غلط یې مني هغه شاته نه وایي څنګه الله د منلو شان دي نو الله په دنیا کې رب العالمین دی څنګه دی تاسو به وایي هر رکعت امام صاحب وایي که نه الحمدلله رب العالمین صفتونه او تعریفونه چې څومره کېدي چې هغه د الله دي چې هغه رب العالمین چې هغه ټولو خلقو له رزق ورکوي د هغې ټول ضرورت برابروي او د کوم نه راځي د اسمان نه راځي حکم د اسمان نه کېږي او پیدا کېږي په ځمکه باندې او دې خوري چې د الله حکم نه شي ځمکه واپس نه وخېږي
چې الله حکم شي په باغ کې به میوې وشي پای کې به خوند پیدا شي په مټکي کې به تریخوالی راشي په نیمبو کې به تریوالی راشي چې الله نه غواړي دا پر الله په امر باندې دا موږ ته تاسو دا موږ الله په امر جمعیو الله وخت ته موږ جمعیو ساده کې صحابه کرام ته په شیعه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روز څه وایي نو د قرآن شریف آیات راځي عالمان صاحبانه بیانې چې څه ته وایي دا نو دې ته وایي چې دا د الله امر دی دا الله په امر موږ جمعیو چې څو په الله امر ته کې دی هغه ورې چې رسول الله علیه کړي چې الله ته خپل امر اوچت کی تاسو دا انسان به خبرې کولی شي دې به ډوډۍ خوړلی شي دې ځان مچ شړلی شي دا موږ څه کوو دا موږ باندې الله سره باندې خیر الله کړی جمعیو دا موږ الله جمعي ساتلی دې طاقت را بلاد کې الله جوړې دا طاقت به ځای استعمالو باندې الله نشوي کو دا چې به خپل الله را کړی چې چې به په دروغ او غیبت او په دې باندې ګنده کومه ځان آخرت خرابو او چې زه په دې جواب باندې ښې خبرې کوم دې باندې تلاوت کوم او د مینې محبت خبرې خلکو سره کوم مسلمانانو سره قدر ولې خبرې کوم نو په دې باندې زما جنت جوړي او زما دنیا جوړي د مسلمان عمل د دوه جهان لپاره دی د موږ د موږ پیدا په دوه جهان کې ده په دنیا کې د چې لمانځه اهتمام کوي د لمانځه په اهتمام باندې کې د دنیا د په رزق کې به الله برکت شي د رزق څنګه به ختمي دا الله رسول ویلي الله جل شانه نمازه مبارک فرمایلی سورۃ متونه کړی نمازه مبارک سره الله بندگی کې دا الله منه دا بندگی کې هغه ته ودرېږي او دا موږ چې څنګه هغه دی هغه شت موږ کې نو په دې باندې الله سبحانه وتعالى کړی دا چې موږ په ظاهر کتابونو کې اورو تاسو اورئ کنه دا اصل کې څه دی کدا دا الله او الله د رسول خبرې دي د قران آیاتونه د الله خبر ډایرکټ دي او د پیغمبر علیه السلام خبره د هغه د الله خبرې دي دا پیغمبر تاسو ځان سنوي چې دې تاسو کوم خبره کې دا زبر کې کوم او پیغمبر علیه السلام ته جنت خولې دي دوزخ ورته خولې دي ارته ورته خولې دي موږ خبر راکړي دا چې پیغمبر بل نشته چې دنیا ته راغلي چې الله عرش ته بولي دا نه پیغمبر بل نه راغلي چې دا نبوت تر قیامت پورې دا غي نبوت خپل زمانه پورې وو بس بیا به چری مړ شو نه ختم شو بیا به بل نبی راته لیکن د پیغمبر علیه السلام نه پس الله چې دا فیصله وکړي دا اخري نبی او دا اخري امتی او دا بهترین امتی الله تعالی خیر امت ویلې موږ ته خیر امت ویلې موږ شر یو موږ ته خیر امت ویلې موږ شر د بچو لپاره شر د ګاونډیانو لپاره شر د مسلمانانو لپاره شر په دکاندارۍ کې شر په کاروبار کې شر خیر امت دی وایي خیر امت خدای چې دغه خیر امت هغه صفات دي چې دا سره لپاره خیر د ټول لوی خیر سره د کومور نه اسلام ته راوستل د بی دینه ته دین ته راوستل دا ټول بهترین خیر دا خیر نه دی چې ډېر خټوډه مې وخوړه او ډېر ښه جامې مې واغوستې او ډېر مې ښه موټر دی او ډېر مې ښه داري نه خیر څه دی خیر په دین کې دی چې دا د الله د رضا مطابق دا کار وکړو الله نه خوشحالېږي په دې باندې دا الله د رسول طریقه مې جام دی په دې باندې الله پاک زما ژوند جوړي موږ به وکړو په موږ باندې الله وعده کړی دی چې زما بندا چې دا جتی مان غواړي الله د خپل ځان له غوښتو طریقه راته وغوړه چې تاسو تا باندې سم مشکلات راشي پریشانی راشي نو تاسو کو زمانہ غواړه او ګوره وختي باندې ډېر بیان کې ماموري صاحب ته خبر وکړه چې ټول پیغمبرانو د الله نه نماز په ذریعہ غوښتي ده چې سم معجزه غوښته ایوه معجزه غوښته یو قوم د خپل پیغمبر نه معجزه موږ تعالی پیغمبرو منو چې د غر نه او خروزي دا غر نه او خروزي تاسو دا خبره دا ناممکن ده کنه الله سره ناممکن دي کېشته دا الله په شان کېشته دا پیغمبر الله ته وي دا وایو کړه یا الله پاک دې زمانه دا غواړي ښه بس غرشته دا اوغه ته وروته او بلار بو او بشیرو دا چاو دا بوجه پیغمبر علیه السلام په ذریعہ باندې شو نو دا په منځ باندې وته څنګه پیغمبر علیه السلام په هر کار باندې په هر پریشان باندې موږ کړی کنه دې کړی موږ کوو موږ چې څوډیر خلک دي راځي موږ ثواب دی موږ د خپل ژوند د جوړېدو ذریعہ نه ګڼو د خپل مشکلاتو د حل کېدو ذریعہ موږ نه ګڼو کوم ته دې د موږ د خپل مشکلاتو حل او ذریعہ وګڼو چې زما مسله په موږ ځي دې خپل موږ سمای کنه به سمای سمول چا بلاس کړي د الله بلاس کړي او د الله نه څنګه غواړي د مانځه بلار به غواړي د موږ سمول غواړي نه غواړي
دغه مشران چې موږ خبره کوي کلمه او اصل کې دا خبره دي ته دوی بس یو کلمه مونږ دي دا نور دغه شاخونه دي چې موږ مسنګه کې راځي پر علم پکار دي بدین مسنګه چلےږي راځي پر علم پکار دي الله تعالی تعلق څنګه پیدا کوي چې دې الله ذکر کوو الله یادوا دا دوی یادوا دا صفاتونه کوو دا قران تلاوت کوو په دې باندې الله محبت تاسو کې راځي او دا الله دا دهان چې کوم چې ماته الله ګوري الله ما ویني الله ته زموږ هر شي خبر دی دا خبره وستا پړ کې الله پاک دی جسو مته ذکر په اهتمام سره کې او تخمول هغه جنموز کې چې څنګه موږ پیغمبر علیه السلام د پیغمبر علیه السلام دنیا ته موږ وروړي د الله نه او تکبر کې ورکه عرش کې ولا ورکه ګوره عرش کې دا الله رسول الله خپل عرش ته وغوښتو او الله سره ملاقات مانه یو کتاب کې کتاب یې خبره ده کته دا خبره بغیر چې پیغمبر علیه السلام الله پاک څومره لوی شان ورکړ یو پیغمبر الله پاک التنه بوده خبره ورسره کړې دي موسی علیه السلام سره دا کلیم الله وتوي چې الله سره خبرې کړې لیکن الله عشق نه بوتلې او زموږ نبی صلی الله علیه وسلم عشق بوته او تشبیه په یو لږه سکه وې ته او ارته وته وغوله واپس راوستو نو الله په دې قادر چې پیغمبر علیه السلام په ټول دنیا کې ګرځولې وي یا عمر یې لګ ډیر ورکړې وي عمر سونه لګو دریش په تکاله نبوت عمر دریش کاله دیالس کاله مکمل زما کې تبلیغ مهنت کړي او دین ته خلک را باندې دي او 10 کال په مدینه منوره کې او چې کوم مسلمانان شوي دي سره هغه ځان سره د دین په کار کې لګولو دا تبلیغ هغه زمانہ کې وکړه اوس راغلي هله دا تبلیغ په لاوس نوې شروع وته ثاني په پارټي دی دا په پیغمبر علیه السلام د زمانه تبلیغ دی هغه په خپل تبلیغ الله را لګلو او داغه په تبلیغ باندې کافران د کفر نه بوډاګان الله مسلمانان په صحابه کرام جو جنتیان د اسمان ستوري دي جوړ د پیغمبر علیه السلام په مهنت باندې هغه د اسمان ستوري چې صحابه کرام جوړ شنو هغه د پیغمبر علیه السلام نه کار زده او هغه د پیغمبر علیه السلام هغه دین واغښت څنګه وایي تاسو واغښت چې هر څه په قربان وطن په قربان کو سره په قربان کو او ته دې په انتظار کې چې قبل اسه مخرج جزاء الله دې پر قربان په قرآن شریف کې آیات دي چې چا قرباني هغه الله ورکړه کته ختم وګورې ما ته ګورې به ودې کیږي سره چا څنګه چا خپل خپل قرباني ورکړه چې لا اله الا الله الله ځان په ځان په څه کې کله به هغه شهیدان کېده نه وي قصد ورا بالکا وی برابر د کعبه پر په قسم دې کامیاب شوم دا ظاهري کې کامیابی و څه کامیابی و دا الله د دې لپاره قربان شنو کامیاب کافرانو یې جدي لاسوي دي عمرګه د دنیا کې ولا ختم کو ادي دې کامیاب شوم نو دې وي زما د مرور د کامیابی الله په دین قربان شو